سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ فرمای وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سره په سفرو او تاسو ته پاره ویم تاسو د پاره ویم د نبی علیہ السلام د امتیانو د پاره کوم چې د پیغمبر امتی لا سوچت کړي الحمدلله ثم الحمدلله ماشاءالله اوس یو وعده اخلم ز الربيع الاول باندې یو وعده اخلم کوم کس چې لاس اوچت کې چې د پیغمبر امتی ما او د نبی علیہ السلام امتی ما او ګیره نینو وعده وکړو چې ګیره به پرې دی ان شاء الله لاس به اوچت کې لاس به اوچت کې ان شاء الله اراده ده ځکه تیر شوی ربيع الاول کې الحمدلله ډیرو مرګرو ګیره پرېخې وعده په حق وکړو تاسو د پاره دا سعد بن ابي وقاص وی محمد رسول الله سره په سفرم وی گویا خلاف عادت نبی رسول الله د اسن راکوشو په سجده شو وګده سجده وکړه ما چې رخسار د محمد رسول الله ولید په هغه رخسار باندې ما د پیغمبر اوخ کې ولید او اوخ کې دومره زیات شوی چې ما د پیغمبر لمده ګیره ولیدا سجده نه راپورته شو پیغمبر لاسونه نبوت ولا اوچت کړ بیا کته شو بیا گویا چې جړل او دومره او جړل بیا سر روچت کو ما بیا د پیغمبر لاسونه اسمان ته اوچت ولیدل ما د پیغمبر هغه لمدا چهره ولیدا چې اسمان ته اوچت کړي و په درم کرت باندې بیا زما پیغمبر پزمکه باندې د عربو پر ریګستان باندې تنتی نبوت والا پښکو کې په توت ریګستان باندې کتک او ما د محمد رسول الله جلا وردا چې بیا مې سر اوچت کو او هغه پیغمبر والا چهره مې ولیدا وې قسم دې دومره وګدې سجده وکړي چې هغه اوخ کو د پیغمبر پر رخسار نبوت باندې لارې جوړ کړي او आवाज وکړه یا رب زما امت ماف کا په درم کرت وته زما رب आवाज وکړه چې زه پیغمبره دومره جواب وکړه قسم دې ماستا ټول امت د جهنم آزاد کی چوک سره سبحان الله پیغمبر د عربو پر ریګستان کې جاړي او دومره جاړي تاسو ته ما د محمد رسول الله امتیانو سده پچیو خلاف اچتابانه چتزین ویره چې بس 15 منټه لټ شو بیا مړکیږي چې زما کار دی زما کار دی بیا مړکیږي نن پیغمبر ستاده پر په ګرمه کې د عربو پر ریګستان کې د خپل سفر نه راکوديږي او درې سجدي اوګدي کوي او ستاده پر د خپل خاندان د پاره نه د خپل ځان د پاره نه اے امتی ستاده پر جاړي اللهم اغفر لامتي خدایا زما امت ماف کا اللهم اغفر لامتي خدایا زما امت او بخا اللهم اغفر لامتي خدایا زما امت د جهنم د عذاب نه خدایا آزاد کا زما رب او فرمای پیغمبر قسم دې دا आवाज داسې دی پیغمبر قسم دې ستا جړه داسې نیازونه جړه ده هغه هم ډېر بدبخت امتی چې د پیغمبر په سینه باندې چاړه راکاږي هغه هم ډېر شقي او بدبخت انسان چې د پیغمبر په زړه باندې چاړه راکاږي چې زما پیغمبر ستا دپاره جړهګانې کوي او ته دومره بې غیرته چې ته ولې په مرۍ باندې چاړه راکاږي ته دومره بې غیرته ته بیا ځان ته موازنه وکړه چې په سکاوه کې ودرېدې نو ځان ته وګوره ووایې وی ډېر غټ ډلی ما چې سکاوه کې کېناستې وی ډلی یم دا ووایه وی د پیغمبر امتي د امتیت قابل دی به زما محترمه دا به ته ووایې زما محترمه او وعده را سره وکړې په حق او سچ باندې که د پیغمبر امتي هغه پیغمبر چې د عربو په ریګستان کې او د جنت البقیع په مقبره کې زموږ ستا دپاره جړلي د خاندان حسن و حسین گویا د کربلا په میدان کې ته سرونه پرې کېږي زما د پیغمبر د ژبې نه اواز نوځي خدایه دا نه غواړم الله دا نه غواړم زما د نوسي نه د سر کټ شي دا نه غواړم لیکن د خپل امت په جهنم کې نشم لیدی زما محترم اوس تاسو ته وایم ایمانی جذبه شته که نه ایمانی قوت له غوندې شته که نه ایمانی غیرت په تاسو کې شته که نه په ما کې ایمانی او د نبي رسول الله د امتیت نړۍ غوندې عشق شته که نه زه به تر قیامته پورې او تر قبره پورې سودا بوډا او بېغیرته ځم نه به محترم تر قبره پورې به زه داسې سوډا بوډا او بې غیرته ځم چې کفن باندې پټۍ در باندې بنده کړي که نه او اواز ولګي زه اکثر چې په جنازه باندې ودرېږم او قسم دې اول په کفن کې ګورم نو که دا ګیرې خریلې نو ډېر پې خفه شوم ډېر پې خفه شوم وایم خدایه د سره خدا یو لیسنس وې دا یو لیسنس دی خدایا نور اعمال کې کمزوري او دې دا یو لیسنس قبر کې روان دي چې خدایا د دې نه پته لګي چې د محمد رسول الله امتي ما د دې نه پته لګي خدایا هغه مو سره نشته نو او فاسق دی انسان چې بغیر ګیرې مړ شي نو فاسق او ګناهګار دی فاجر او فاسق دی او په کفن کې ووینم نو خفه شوم خدایا بدبخته انسان دی دعا وکړه قسم دې ډېر خفه شوم نو زه نور څه نشم کولی خپل ایمانی غیرت او جذبه خو ښکاره کولی شم انشاءالله لاس بیا اوچت کې انشاءالله الرحمن
نو خبره دې پورې کوم چې ان شاء الله الرحمن د سیرت مقصد او مطلب دی چې زه د نبی اسلام د سیرت نه واقف شم او هغه سیرت زما عملی ژوندګۍ کې راشي او کې دي چې د هغې د وجې نه الله ما باندې بخښنه وکړي چې ها د نبی اسلام فرمایي چې زما په یو سنت باندې یو سنت نه په زرګونو په لکونو سنت دي نبی اسلام د یو سنت وي بس دعا کو یو سنت چې یو سنت زما جمع دی کو یو سنت کمزوري انسان چې دا پنسي داسې برکړي داسې کړي داسې وکړه او د وی چې پیغمبر پنسي برکړي دي نو نبی اسلام مبارک او فرمایل چې فله اجر 100 شهید د سلو شهیدانو عمر ثواب ولور کوم واخر دوانا الحمدلله وصلی الله تعالی